فإذا بدل جل باس وفكري إذا مقطعات نشتا نخمون قبيل تاياد نري نقول تدام معجزة شخص يسرب النبيش تصورتنا كده وسطي ذكر النبيش الفابت كده عربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نمبر 9. وهل أتاك حديث موسى. بهل دو معنی دی. وهل أتاك دا سوالیه دا. هل سوالیه دا. آیا راغلی تا خبر دا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام دا خبرین خبره پیغمبر تا نباز وقات یو سڑے دا خبرین خبر هم وی خطا اغن سوال کے اغا اٹینٹیو کول واڑے دا خبری پاورا سمیتج ورکول واڑے نو ردی وجه ورته تا خبره نه خبره حالکه یو افسور یز ویلا بیره خو ته دا انداز ولې خپلې دا ټینشن غواړي دا توجه غواړي چې ورپسې کوم میسج در کوم هغه میسج ډیر اهم دی چې په لاره ته دلته کې بل نه نشته دا چې په ګر غلم کېده دا چې کوم تیر شو الله. وهل أتاك حديث موسى. آیا راغلی تا حدیث موسیٰ خبر دا موسیٰ او قصہ دا موسیٰ. یو معنی خوی دا چه حل سوالیه دا او دیو معنی دا چه حل پا معنی دا قد دی تحقیقیه دا. حل پا معنی دا قد اتاکا. حل اتاکا معنی قد اتاکا. وقد أتاك أو يقينا راغلي تاتا او محمد صلى الله عليه وسلم حديث موسى خبر دا موسى عليه الصلاة والسلام. سوارے میں درتا بیان کرے دے تاتا راغلے خبر دا موسى یعنی سوارے میں درتا بیان کرے دے خب بیائی درتا بیانو دیو نئی میسیج دا پارا. اذ رعا نارا یاد کاغا چه اولید دعور فقال لآلی نویوی اغا فیملی اقبلتا خضر پڑتا امکسو تاسو ویٹو کئی امکسو تاسو انتظارو کئی ویٹو کئی نو دیر روانو دا مدیننا مصر تر روانو چرتم را روانو دا مدیننا مصر تر روانو سارای سینا بانے تیرے دا چرتے دا سارای سینا او داس یو توفانی شپوا باران لکه دا ابو وریدا ورسره هوا ہوا سخت یخنی ہوا پر ڈیزرٹ کے اوپر ساراؤں کے فروڈون نہیں صحیح خلاب جوڑے خلق پا پل معلوم رہی تو صحیح معلوم ہے اے پر ستورو ماری ہے نو ستوریوم نو سٹورمی نائٹ ہوا اپل کو دکھا نو چوبو پہ دے نو موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکشن ہم رکھو چھ مصر تک کم ڈائریکشن دے صحیح منگا وہ فلانے بے شپی واقستا تاسم وای منگا وہ فلانے بے نو بس موسیٰ علیہ السلام شپی افغانستان اس پاکستان رفتن شپی واقستا نو موسیٰ علیہ السلام و فیملی شپی واقستا اس ساڑوں دے غریبان دا سے تو ساڑوں نے رکھی ہوں صحیح او لاتے ہوں مکلا ناسا پہ یوونا کی وہ رکھا تھا. And this is also a miracle. Still, that tree is alive. وبخشنا إن شاء الله ما إن شاء الله تجاني الكريمي أقول ده اللي كم ده نبغى ندرس لغات السماك جاري جهاز ما تفوت الزمان من زمان. وكيف اللي كي؟ ده بس دكا. نعم اللي كي. اذ رعا نارا یاد کاغا چوئے اولید دا اور فقال لآلے نوے غشد نوے آل قلتا امکسو نارا امکسو تاسو انتظارو کئی امکسو انتظارو کئی انی آدست نارا ایناس ما تو گو رہے ایناس دیتا ہوئی چه سڑے دیر پا توجہ و تجسس سر دیو شے طلب کئی او لر ورطا داغی سے اشارت کارش صحیح لکه مثلا سڑے پا سارا کی وی
چا پسې ګوري خو څوک ورته ملاویږي نه صحیح دی خو ګوره په دا غرمه کې دا سارا داسې خوځي صحیح سوراب یس مراج مراج داسې خوځي صحیح اوس سړی په دې تجسس کې چیرې که څوک سړی راته ملاو شي لږ اوبه راکړي څوک سړی راته ملاو شو لږ رسټ راکړي څوک سړی راته ملاو شو ډایرکشن راته وښیي صحیح نو سړی لږ ساعت بعد روان خو وي خو لږ ساعت بعد داسې دغه ګورئ د سترګو باندې لاس کې سره لپاره چې هغه د نور لایټس کوم د سترګو مخې ته ډایرکټ راځي چې هغه لږ بند شي چې د نظر کار وکړي چې د نظر څه کار وکړي یوه دویمه ده چې ریزل د سترګو نه راوځي نو وایي څنګه داسې راوځي نو خورېږي صحیح نو دی راغونډول غواړي نو چې دا راغونډ کړي نو پاور کې شي فوکس شي خبره ده کې رااله نو دې عمل ته ایناس وایي دې عمل ته څه وایي ایناس وایي چې دا دې انداز سره کوم شی لري نه وویني دې ته ایناس وایي نو ګویا موسی علیه السلام هم طلب کې وو چې که څه شی راته میلاو شي سرنا راته میلاو شي سرخبر راته میلاو شي څه خبر راته میلاو شي نو دې شی په طلب کې نو دې وجه وي انست نارن می ډېر لري مې هغه ته اور لیدل فقال عوید انی آنست نارا فقال لآل عوید طور والا قلتا ان کو سو انتظار کئی انی آنست نارا مالی دلد اور رئیته من بعید آخر تدیر لري نمی اور لیدل لعلی آتیکم منها بقبس شاید چه زبراونم تان تردغی اونا بقبس یو شولا بھائی بلا لمبا او اجدو علی النار ہدایا بظلمون علی النار پدے اور بانے ہدن ہدایت اور ڈائریکشن اور بانے بس ڈائریکشن معلوم کر اور بانے بس ہوشی رنا کے بس ڈائریکشن معلوم کر دورا سر شپیرہ دے پتہ ہو لگی د شمال جنوب پته ولګي او ممکن ده چې دغه اور خوا کې سوکي او ما طرف بری وي چې دا اور بلیږي نو دی بیا په طوفاني شپه کې اور بلیږي په طوفاني شپه کې چې داسې باران دی چې فرنسل دې ټول خاموش کړي دي فار ایگزامپل دا اور بلیږي نو یقینا د دې لپاره بس چت وي د دې اور لپاره بس چت وي او چې چت وي یقینا په کې څه کوسي نو زبا یو خو به ور راړم دویم به د هغه نه پته ولګم چې مونږ مصر ته ځو ډایرکشن کوي یو دی صحیح فلما اتا کله چې راغی دې اور ته نو دیا آواز ورتوش یا موسی او موسی انی انا ربک یقینا ربک رب ستایم انی انا ربک یقینا رب ستایم فلغنا علیکا توبہ سا دا تصوری چپلائی مونگا سپلائی وائی تا چپلائی وائی وی توبہ سدا چپلائی بلے انکا بالواد المقدس توا یقینا تپواد مقدس کے دے وادی نامہ دا توا دے وادی نامہ دا توا دا اہم تفسیر دے او دیم معنی بعضی مفسرینو کرده ده انک بالواد المقدس قربا تپ قرب او پنزدیکت ده یو مقدس ویلی که یعنی دا مقام چه ده دا ہولی ویلی تنزده ده ہولی ویلی دا ہولی ویلی تنزده ده وانت نرزدین پتاو لگی دا چه پاک زیت سڑے ورن نوزی نو چپلای بہو باسی دی وجه مونچ مسجد تران نوزو صحیح نو سوگا استدلال نشی کولے چه زما بوٹان زما شوز دا خو ما اوس واغستل اوس به واغستل او چې ګاډي کې ناست نو په خپل میکړه پس مکه ملاري نه کولی خو دې ځای ګاډي را کوڅه مو دن راوړم په دې فرش باندې نو دې سره ګن نشته نو کله دغه سره روان شو په دې مسجد کې نو مونږ ته خسره خارجي کې بیا ده ځکه دا شی د ادب خلاف دی د پاکای مسله نه ده د ادب مسله ده د پاکای مسله نه ده د ادب مسله ده ویسے تشاد دا موزیم کشی کنو پروانا کی موزیم بخمخواز ہے کہ دستی آسان انکا بالواد المقدس توا اگر چکرائی نتی انکا بالواد المقدس توا وانا اخترتکا او ماستا انتخاب کرده وانا اخترتکا اختیار مانا انتخاب
اختیار مانا وانختر تو کاماستا انتخاب کرده فستمین تو وگونیسا لما اغا خبرتا یو خاچتا تے وحی کولشی وانختر تو کا ستا انتخاب شوئے دے نو چتا منتخب شوئے نو اس میں سے جو آورا اس ہوگا اس میں سے جو آورا فستمین تو آورا لما اغا خبرا یو خاچ وحی کولشی اننی خبردار جز ان اللہ لا الہ نشتد معبود اللہ انا مگزیم فعبدنی عبادت یواز زما کوا فعبدنی یواز زما بندگی کوا واقم الصلاة اقائم ومنز واقم الصلاة قائم ومنز لذکری دیاد زما دپارا نو چسو گواڑی چا اللہ تعالیٰ یاد کی پا بہترین طریقہ نو بہترین طریقہ دے یاد گرن دا اللہ تعالیٰ دے منز واقم الصلاة لذکری بہترین طریقہ دا سشے منز ذکر پا دا منز کے دا عبادت طول اقسام داخل دی دا عبادت طول اقسام پا کے داخل دی ولی نمبر اول پاکی او طہارت او کلینلینس اسلام کے دا عبادت تے نمو کو دموز دا پارا بنیادی شرط کی کلینلینس تے ذائع پاک ڈریس پاک بدن پاک صحیح بیا دے مدا چی منز سڑے کو بربند ہونا کئی صحیح او غاریم دا چی صفا سترہ کالو کی او پا صفا سترہ ڈریس کی دے منزو کی نو پیسے پکی لگی او پیسے دا اللہ دا پارا لگاول دا ہم سشے دے عبادت تے دا دویم خبرہ درہم خبرہ ٹائم از منی ٹائم از منی سڑے دا مانزو دا پارا وقت پارے گئی دا عبادت تے صحیح دیکھو گوڑا لاس پورتا کول دا سے یعنی مینز چیر دنیا و ما فیہانا مازان لا تعلق او اللہ تا تا متوجہ شو تو کہ سڑے کل مستودری کی نو طول علاقے ختم کی ختم نہیں کی خد سر علاقہ بچوں سر علاقہ بزنس سر علاقہ جاب سر علاقہ دوستان سر علاقہ کمون سی دعا کار کو مونگا سر علاقہ ساتھو نو بس خالص کنسنٹریشن نمانزہ مانا کی دارا سشے کنسنٹریشن کہ خالص توجہ تو دی اللہ سے طول مانا دارا چھ ماں کی دا ہر سر علاق پورتا کرو صرف تا تا متوجہ شو ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ چھ غلی کور ترا غلو او دے ویشو ویخو طول اسپے کا تشکل غل لگیا دے سگوری او دے ابن ادھم کا کور کی سو او درویش سڑے دا کور کی سو او تصوینا چھ غل بالکل مایوس شو او بہر وطا دیوالی ما کرو نو ابن ادھم بولا آواز ورک بے ملما تو سنگ راغلے زستا سے خدمت کولشم میں ہیلپ یو صحیح نو ملمام بزدل ملمانو ملمام او چی آواز وارا چی ملما نو پتہ ہو رہا کہ سناشتا سلی سر مغاستا راغلے دا تو عام سڑے ما تا بیوہ دا خرد ہویا نہیں ما تا ملما زستا سے خدمت کولشم نو ملمام بدلی دا ویسا خدمت بنو کی شپا میں ان ٹولا واغستا سمی دے کور کی پیدا نہ رہی نو ابن ادھم ورطا مرگریا چھ جانور کل روخی او ٹولا دنیا روخانہ کی ما تا پکی پرانا چسن ملاوی سکتا تیارا کے سکتن بگی وی دغ حسرت کو چھ وقت نزایش نو ورطا وی مون سلام سا شیشتا تالے در کولشو یا راکا وی راکا تو کوئی نہیں جیب کی برسر سے چاہیے ویرازا کوزے وقت ڈاکڑا لیک مسلمان لیاو یو دسو او دسو خپل یو جوڑا کپڑے والا رواغستے پیدا کپڑے کے صفانی داوا چا خواہ ویرازا مسلح ورطبا چولے دی بانے ادھرتا آئی بانے ادھرتا ویر دو رکعت نفل نیتو کر نیتو کر دمون سے روکو ابن ادھم اللہ تخاص ہو وے آچ کا رمبود آخر کر دمش علی بنی سے ہوئے وے آچ کا رمبود آخر کر دمش وزگنا سوئے نمازا ور دمش
زما چې کوم کار او کوم ډیوټي وا هغه چې ما الله ته وایي دا بزرګان چې الله سره ایک نه خبرې کوي وی آج کارم بود آخر کردمش وزگنا سوی نماز آوردمش یہ دا گناہ نہ میرا وسط دا ہر سنہ ملا تعلق ہے تا تا میں ڈائریکشن درکا صحیح اس دے وقت دا بل سوچ نشتا ما تا تا ادرو یعنی دا بدن تا طرف تا متوجہ دے دا مخ تا طرف تا متوجہ دے سما مقصد داو چی پدی مانزے کے سڑے خدای تا متوجہ شی ابراہیم علیہ السلام دا توجہ تا اشارہ ہوگا چه وزگنا سوی نماز آوردمش پس رجوع قلب او فیل تراس زما پا کنٹرول کی یا زما پا وس کی دا بدن زڑی زما پا کنٹرول کی آپ استعلا اس کے لئے وی پس رجوع قلب او فیل تراس قلبه قلب تو فیل مصطفیٰ یا اللہ تو زړه اړول مستا لاس کې ته داسې کې بس ونه سره 180 باندې چینج شي سوچي په 180 ډیګري چینج شي نو زړه اړول ستا کار دی د محمد رسول الله په توفیل زړه ولا ته دې طرف کا بدن ولا ما دې طرف ته زړه ولا ها ته دې طرف زمونږ بدن خدای طرف ته زړه پته نه کوم طرف ته ایمان نه واخلې کنه یو سړی و د مخکې ماده ته راتلی د بزنس درلودی لطیفه ده که واقع رسنی لطیفه ده اما د لمونځ کوي انا د امام په درېیمه کار باندې سلام وګرځوي درېیمه ته سلام ورکوي هېڅ هغه ونه چې دا سړی چې د کاروبار کوي دوی ټول امام صاحب نن درې رکعت هغه د نور خلق اسمه نور عجب خلک چې په ماده کې دغه صف ولاړ هېڅ په متوجه نه و فوجي ودان تسونه نیک سره تاسو کو جوړ المنځه هغه څه ما توجه نه ده زه 300 روپۍ حساب ولې ما څلور بزنس دی درې می حساب کړ زه د وخت ما ته روزګار نشته د پر مختر منځ نیت وکړم په اول رکعت د اول بزنس د یو دکان حساب کو انن چې درې دکانې تاسو ترلم پاتې شو نو ما زمان دې وجه فارسی او شاعر وایي سوې سفر خان وی برزبا تسبیح بردل گاو خر ویچے برزبا تسبیح بردل گاو خر ایچنی تسبیح کے دارد اثر ایچنی تسبیح کے دارد اثر اگوی پا جبل تسبیح دے زرکی دو غیان و دو خلوص و داگانی دنیا کی سب کتاب کے بکے دری تسبیح بسا اثر کی ساتھ جوان بانی ایچنی تسبیح کے دارت اثر برزبان تسبیح و بردل گاو خر ایچنی تسبیح کے دارت اثر نہیں ہاو دا ابن ادھام سے کیوں دا دیر لوی سلو ابراہیم ادھام دا دیر لوی سلو دا بلق والا ازبکان زیاد کی کسری بلق کی دیمم ازبکون ہاں د ازبک ویډیو خو خلک شته پښتون په بل پښتون دی نو پته نشته چې د ازبک پښتون انا په دې نه وخت ولا او دا خو بل خمیر وکړ ابراهیم ادم د بل بادشاہ ایجا ربي بالكده مختصر ها ابراهیم ادم دې مسره د تعلیمات څخه حیران بشور ده او د بکره خلک یو فرانکی خبر او یو د عربي خبره ما کړله د بشارونه وی عربي او فارسی هم ډېر عالم سره نو وی چې د شپې نه په الله بندگی کوله نو وی انا حامد انا ذاکر انا شاکر انا حامد انا ذاکر انا شاکر انا جائع انا ضائع انا غاری وی او الله زستا حمد کوونکی ستا ذکر کوونکی ستا شکر کوونکی سوچ دې درې ستا حمد کوونکی ستا ذکر کوونکی ستا شکر کوونکی انا جائع انا ضائع انا غاری وزوجین ز بیمار یم زبربند یم اته دې سوچ دې شپه وهي فتنة فكن الضمين لنسبها دا به ټوټل شپږ سيزونه شو
هي ستة فكن الضمير لنصفها ودا ټول شپږ کار دي زه حمد کوم ذکر کوم شکر کوم زه وژم زه مریض یم زه بربند یم خدای سره فیصله کوي 50 دي وهي ستة فكن الضمير لنصفها والله دا شپږ څیزونه دي د نیمو تزمو والی والا وعلى الضمير لنصفها يا باري اده باقی درو بزازی مواری والم زما د لوجه زما د بربندې زما د بیماری ذمہ داری توالا د حمد د ذکر د شکر ذمہ داری نه اغسته دا خبره ضرور خلق کول شي که څنګه ته په لخوا صحیح هاو انني انا الله لا اله الا انا یقینا الله یمشتر معبود مگر یواز فعبدنی زما بندگی کوا واقم الصلاة قائم کم ذکری دیا زما لپاره نو د خدای بهترین یاد کیږي په مان زبان دی بهترین یاد کیږي په مان زبان دی دا یو خبره زما خبره چې مانځه کې الله سره خبرې کیږي مانځه کې کتاب الایمان کې د حنفیو په فقه کې یو مسله ده چې یو سړی قسم وکړو چې زه به نن خدای سره خبرې کوم قسم په خدای نن به زه خدای سره خبرې کوم نو موږ دا سره لیونه دي د قسم د سره شوی دی د قسم ځکه دا خبره ناممکن ده تر اوسه پورې لا ساينس او ټیکنالوژي دا سه اعلان تیار کړي مثال باندې نشي پیدا کولای چې دې به کلیک کی او خدای سره ډایرکټ شي خدای سره خبرې نه کیږي نو د قسم نه شي لیونه دي موږ دا پاگل سره امام رحمت الله علیه فرمایي قسم شوی دی باوند خدای سره خبرې وکړي خو خدای سره خبرې بچنه کې هغه او داس دیو کی دوه رکعات نفل دیو کی دا الله سره خبرې کولې به قسم نه خلاص شي قسم منعقد شوی دی کانټریکټ شوی دی دا کانټریکټ د قسم شوی دی اوس دې باید چې دا کانټریکټ تقاضا فلفل کی نو دوه رکعات نفل دیو کی دا الله سره خبرې دي او تایید نیول دی د بخاری په حدیث باندې حضرت ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې قسمت الصلاة بیني و بین عبدي نصفین ما منځ د خپل ځان او د خپل بنده میس کې 50-50 تقسیم کړی دی موږ څه کړی نیمایي کړی خپل بنده سره موجوده سره فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمین چې زما بنده مو شروع کې وایي چې الحمد لله رب العالمین الله تعالی د عرش مکلف فرشتي کروبیین وایي ورته فرشتو څه وایي کروبیین کرب وایي یو داسې غم چې هغه سره سړي باندې لرزوي یو داسې غم چې سړي باندې شوی کېږي صحیح نو دې ته کروبیین ځکه وایي چې دوی الله سره د نورو فرشتو مقابله کې زیاتې کلوز دي نو د الله د هیبت هر وخت دا شوی کېږي ریز دي د دې وجه ورته کروبیین وایي نا کروبیین فرشتو ته الله تعالی وایي حمدنی عبدی ور زما بندا سما حمد وی زما بندا نو څه خبره تکي او بل څوک په رنم کومنټري کوي ان ون وی ار دی ادر هی از ان ټچ وذ یو یو کنیکشن دی دا څه دی دا ارتباط دی فاذا قال الرحمن الرحیم چکر دا بندوی الرحمن الرحیم ما الله تعالی فرشتو ته وی اثنا علی عبدی زما بندا زما ثنا ویلا فاذا قال مالک یوم الدین شکل دے وی مالک یوم الدین اللہ تعالی وی مجدنی عبدی زما بزرگی بیان کرا زما بندہ زما بزرگی بیان کرا کہ دے وی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاصتا بندگی کو او دتانا اعانت غواړو اللہ تعالی وی زما بندہ بندگی کے یوزے قبلون مانا امداد غواړي او زبے امداد کوم او چکر دے وی اهدنا الصراط المستقیم ما اللہ تعالی وی هذا لعبدی ولعبدی ما سأل دای سره ما د بنده لپاره خاص تا هغه ما صراط مستقیم غواړي او زبو له سوال قبلهم صحیح امام رحمت الله علیه ریفرنگ ټو دیٹ ویری حدیث امام بخاری هغه ته ریفرنس ورکړي دا غي حواله چې دا وګوره الله تعالی چې دا رننګ کومنټری او تبصره کوي په دې مونږ باندې دا الله تعالی سره د خبرو کولو یو انداز دی صحیح سے پڑھا خانا دا دو خبر دریم خبر واقم الصلاة لذکر
او تاسو قائم کئی مجد ذکر زما د یاد پارا. زما د یاد پارا مانا یعنی کته غواړي چې الله دې ما یاد کی نو موږ کوا، چې ته غواړي چې الله دې ما یاد کی نو موږ کوا. الله تعالی د مزګزارو تذکرہ کوي فرشتي ته، فرشتو ته تذکرہ کوي دا وګوره مستر سو اینڈ سو، مستر سو اینڈ سو، مستر سو. ادا خو ټیکنالوژي زمانه دی او زمانه کې زموږ دا خبره په ځای کې نه راځي ځکه موږ عقلیت پرست یو او عقلیت پسند یو چې دا په بلینز خلک چې دوی منځونه کوي بلین. الله تعالی په یو وخت باندې دا تفسیر کوي ټول فرشتو ته. صحیح. او د الله ذات په مخلوق نه چې یو ژبه لري. صحیح. مخلوق نه چې یو ژبه لري. انت په دې وینو کې یو سړی بیان کوي په دې زرګونو خلکو ته خپل په ترانسلیشن رواني او یو د خپل ژبه باندې ترانسلیشن رواني. صحیح. دا خود انسان خود د الله قدرت سبحان الله چې نسبت خاک را با عالم پاک. الله تعالی د هر یو بنده په منځ باندې تفسیر کوي فرشتو ته. الله تعالی وایي چې که په ما باندې ځان یادول غواړي نو منځونه کوه. څه کوه؟ منځونه کوه. زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه زما د نیکم دا طریقه وه. صحیح. چې وخت مکروه نو، چې وخت مکروه نو او به به وکړه مې به ورته او 10 په تازه کو 10 مېشته او 10 په تازه کو د نور علی نور دی. صحیح. او راځي او برکات مونږ به کو چې الله مو تذکرہ وکړي. مثلا دا شی مثال د انټرنیټ ورته یو څه دی په یو ټایم کې په یو ټایم کې 1 million people یو شی دا سټلایټ نه وو، سټلایټ یو سټلایټ او دا څومره د میلیونونو خلکو ټلیفون چرته دنیا ته ورسېږي. څنګه تلویزیون ته څنګه ورته سیګنال او سره ټلویزیون ته سیګنال ورکوي او مختلف سیګنال ورکوي. دا کمال کړی نه نه هاو یعنی دا خو هغه انسان د چې خدای ورکړي او چپ لګولې نو چې دې چپ خالق. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. الله ډېر عظیم ذات دی. نه نه هاو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله تعالی د هر مؤمن تذکرہ کوي په مانځ باندې. نو موږ ګورم واړه خلک نه یو چې موږ کوو ورکاته نه پر الله تعالی ګوره زموږ نوم اخلي فرشتو ته زمونږه نه ما خلو دا فلانې دی د فلانې زوی دی فلانې ځای کې اوسېږي وګوره هغه لګیا دی مونځ کوي 2 رکعاته نفل کوي خپل وخت ورکوي الله لپاره ما خوشحاله ما او دا خو چې سړی دا خدای عظمت ته په ذهن کې راشي نو بیا به د تذکرې عظمت ته هم په ذهن کې راشي چې واقعي زه ګوره وړوکی سړی نه یم ځکه الله زما تذکره کوي. حدیث کې راځي ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه د پیغمبر اسلام صحابي دی او دا ډېر اعلی قاری دی. پیغمبر اسلام یو حدیث کې وایي چې ارحم امتی بامتی ابو بکر زما په امت کې ټول نه زیات مهربان سره زمانہ بعد څوک دی ابو بکر دی. زه په خپل امت ډېر خفه کېږم زمانہ بعد ته څوک خفه کېږي ابو بکر. واشدهم فی امر الله عمر د خدای په دین کې انتهایی سخت ترین سړی څوک دی حضرت عمر دی. واصدقهم حیان عثمان د حد درجه حیادار بنده زما امت کې څوک دی حضرت عثمان دی. واقضاهم علی خو بهترین جج څوک دی چې قضا باندې پوهیږي او په لیګل پروسیجر باندې پوهیږي پروسیډینګ باندې پوهیږي حضرت علی. او به فرمایل واقرأهم ابی بن کعب د قران خو بهترین قاری دی ابی بن کعب. ر دې وجه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله تراویح د جماعت اهتمام وکړ ځکه د حضور اسلام زمانہ کې تراویح به انډیویډوالي خلکو کولی دا ابو بکر زمانہ کې هم تراویح خلکو انډیویډوالي کولی. په ابتدا د خلافت د حضرت عمر کې هم خلکو تراویح انډیویډوالي کولی. حضرت عمر دا فکر کوي چې خلک دې کې چیټینګ کوي نه کوي. حضرت عمر ډېر حساس او ډېر سنسټیو سره و به خلک آی په دغه په منځ کې خپل باسي یا تراویح نه کوي. حضرت عمر رضی الله عنه اهتمام وکړ جماعت سے د جماعت اهتمام وکړو چې سنت پیغمبر خوشتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ځوان دریش په صحابو ته تراویح لیډ کړی نو التا او چونکه قران اورولو تراو کې نو انتخاب وکړو د ابی ابن کعب رضی الله تعالی نو ابی ابن کعب دا د تراو امام د حضرت عمر دور کې هم د حضرت عثمان دور کې هم د حضرت علی دور کې هم نو قران دا خسته دی سره نو سپته ولګی دا چې د تراو حافظ هم دا څه پکاره چې قران درته وایي چې یو وضاحت سره اوري بل دا چې تنګي کړه صحیح. بعضی حافظان دا تلاوت کوي چې ته کوی غږ څه وایي
बिदा से ना अल्लाह अकबर दसो बंदरी कंधा के दा कंपटीशन भी हुई वस्ता करे को छुट्टी की थी दे अल्लाह बंदा खुदा को इबादत सर मसरे को सैफ अली खान तब की सवाल दरेना होने को सदी लगा दरे दरा आजाद है तो क्यों नहीं है बेचारा सुनने तो मेरे फिर के वक्त की क्लास की अब्दुल्ला के कुरान को چې داس مزه سره ویل شي چې صحیح لفظ ورکړي او چې خو بهترین سره قران وایي ها بهترین طریقې سره وایي قران ځان له خپل لذت ده عجب شفان دي صحیح نه نه هاو ابل ما غوتن پکمن پکې ځتلم ما غوتن په اتفاق د ازل ما وګت قرات او نو بیا ازار وته ما ایرپورټ نه ازار نه کوي یا نن وځي تاسو دا چې به تلاوت کو ما له جواب راخه ما له په دې مازه کې جنا راغله دا د خوف د ایمان دلیل دی ما تقدیر ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه یو وار روان د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مسجد کې ناشته چې ابی ابن کعب راغی پیغمبر علیه السلام ورته اقرا علی ابن کعب ویل تلاوت وکړه نغور تعرضك واقرا عليك وعليك انزل جز تلاوتكم حالانکه دا قران کو ډایرکټ تاریخ کړه الله طرف نه چې دی وایو ډېر فون کوي چې دې تلاوت او مونږه اورو ډېر فون کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بذا امرتو د دې ماته حکم شوی دی دې ماته حکم شوی دی چې تلاوت واورا تلاوت واورا نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ هغه ته بس نیکسټ سوال وکړو دی الله سمانی خدای چې تا ته وی چې واره خدای زما نو غستره کبه بده ځان وره الله تعالی زما نو پیغمبر اسلام ورته ته چې روانه جبرئیل کراغه وی الله را لګلم چې ابی ابن کعب راځي دغه کوله قران وای د توای چې قران تلاوت وی الله تعالی ستاسو تذکرہ کړی دا جبرئیل لګلې چې ابی ابن کعب باندې حضرت ابی ابن کعب لپاره دا یو داسې زبردست تمغه فصالت وا چې به دا کله کله ناسو او ترنګ کې وراغه هم ته به په مونږ هم خلک یو الله زمانو مخلوق کړه پیغمبر علیه السلام ته زمانو کړه څوک ځکه دلته مېر دې نو هغه ځاته چې باری ته وې چې نثار احمد ته پیژنې او بیا جباری جراغه ان نثار احمد ته وې نثار احمد بیا سیف الله خان ته وې نن مېر سے زما تذکرات تا فار ایگزامپل دا څه فار ایگزامپل دی وې ستاسو څه کوو نو چې تر انسان یې رېګم چې تر جو غوسه نشي واقم الصلاة لذکر اقائم کا مزدیات زمال پارا مانا تھا چې په دې منځ مام یادې او په دې منځ باندې زتاوم یادو ته په منځ ما یادې او ته په دې منځ باندې تا یادو سورہ what let me find out بالکل یہ رشتہ پارا نمبے آیت رو بس سورہ عنکبوت یہ استعمال سے پہلے لمبا آیا سلو سودرے سے پہلے سلو سودرے پیدا ہوکا عنکبوت دا عنکبوت آیت نمبر 45 سلو سودرے سلو سودرے سے پہلے اتل ما اوحی الیکا ولا قرآن اوحی الیکا چې وحی کړی شوی تا تا من الكتاب یعنی کتاب لولا هغه چې تا ته وحی شوی یعنی څه یعنی کتاب واقم الصلاة قائم کمنز ان الصلاة یقینا مز تنها من کول کئی عن الفاشاء دگند کارننا والمنکر دنارواو کارننا فحشا دا هغه عمل کوي چې مسلمان او کافر دواړه ورته خنګوري لکه غلا کول مسلمانانو په دې باندې ناروا ده کافرانو په دې هم ناروا ده قتل کول مسلمانانو په دې ناروا دي کافرانو په دې هم ناروا دي دوکه کول فراډ کول قومي خیانت کول ټیکس پټول یا څه چومي نجاحت
د مسلمانانو په نس ناروا دی نو کافرانو په نس هم دې ته فاحشه وایي دې ته وایي فاحشه او منکر هغه شی دی چې اسلام ورته ناروا وایي غیر مسلم ورته ناروا نه وایي لکه پورت خوړل اسلام وایي ناروا دی ای خوري نو کني خوري شراب څښل اسلام وایي ناروا دی نو خلکو ګوټي نه ته منکر وایي هغه څه وایي منکر ان الصلاة یقینا المستنهى من کول کئی عن الفحشاء دگند کارنا والمنکر دناروا او کارنا تفصیل پیدا غره او پښتو کې ما ته بل مناسب ترجمه نو معلومه نو بس ما فحشاء ته وی ګند کارونه څه شي ګند او دا تصور عام د مسلمان او کافر په نسبانه څه دکېږي ډرټي اول منکر ناروا ایلیګل صحیح نو څه شی بستا په نسبانه ایلیګلی د بچا په نسبانه واغه لیګلی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر نو یو سړی وای چې زمونږونه حکم خو زما مونږونو زما په ژوند کې چینج رانوست نه د ګنده کار نه منکل نه د ناروا نه منکل نو شود هی سے بای بای ټو مونږ هغه مست بای بایو کی مستری الله تعالی یې مونږ باندې پرې دی الله تعالی سو مونږ باندې پرې دی دا خو په مونږ باندې نتیجه ده کله مرتب کیږي کله بنه مرتب کیږي ولې نه مرتب کیږي ځکه تاسو مسکی صفارت دي تمانځه کې څه صفارت دي یا منځ تصرف دی او رسم په توګه باندې کې لا د بندګۍ حق نه رسیدلې څه نه رسیدلې کله بندګۍ حق او رسیدلې ستاسو صالح اعمال بس تاسو ژوند کې چینج راوړي البته نیچر ټرانسفورم شي فطرت بدل شي سوشي فطرت بدل شي دا ته عادتي کې عبادتي نه کې نو خو کې عادتي هم کې نو پرې ځوای ما پرې بزرگان ذکر کوي وای څوک یو ښه کار د ریاکارۍ د پاره کوي تر پاره کوي ریاکارۍ د پاره بد په مو آیا سمکو بد په مو آیا ریاکارۍ به کوي نن به کوي سبا به کوي کال به کوي دوه کال به کوي لس کال بعد به طبيعت بدل شي صحیح او کدی بند نو تا په ډایرکشن ونه صحیح پروړ پته کړه څه شه ده پروړ دې په لار روان دي نو دې ځای ورته احساس دي هغه ته چې 405 ته کې ورته به احساس دي که 405 باندې چې 5 ته ور باندې کې احساس ورته وشي ته کوئی نو باندې دین نه ورته کنده تا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر نو دی وجه الله تعالی وای چې ولا ذکر الله اکبر نتیجه مرتب نشوا نو چې دا څور وخت مسکو 15 منټه یا 10 منټه دی باندې خشوع لري چې دا خدای یاد غنو یاد الله اکبر څه دی د خدای یاد الحمدلله رب العالمین د خدای یاد سبحان ربی العظیم د خدای یاد سمع الله لمن حمده د خدای الله تعالی ول ذکر الله اکبر د خدای یاد دوی شی دی که 15 منټه دی موږ دا وړو کې ماخلا صحیح یعنی 15 منټه دی موږ باندې وړاګېدل خدای خو دې یاد کو ول ذکر الله اکبر د خدای یاد دوی شی دی څه شی دی د خدای یاد به شي دي نو یو معنا پیدا ده چې ته خدای یاد کړه دا ډېر لوی کار دی دا وړو کار نه دی اگر چې 15 منټه لیکو لګول یا 10 نه ولګول خو د خدای یاد دې ډېر غټ کار او دا معنا ولا ذکر الله اکبر خدای چې تا یادای دا ډېر لوی خبره ده خدای چې تا یادای نه دا نو ما تاسو ذکر وکړو چې کله سړی مو شروع کی نو خدای یادول شروع کی فرشتو ته ذکر کوي چې دا وګوره فلانه مونږ کوي دا د آدم اولاد دی هغه آدم چې دا پیدایش باندې تاسو ریزرویشن او تحفظات لرل دا د هغه آدم اولاد دی چې تاسو یې بلډ شیډ وکړي تحفظات او تحفظات سره ډبل سایډ مونږ نو کتل چې دې خیر وشته دې سره خیر وشته واپس انني انا الله یقینا الله لا اله نشتر معبود اللہ انا مگر زین فعبدنی زما بندگی کوا واقم الصلاة قائم ومنز لذکر زما دیاد پارا ان الساعة یقینا قیامت آتیکم راتن کے دے اکاد اخفیها زدا پوشید ساتم اکاد اخفیها مانا زدا پوشیده ساتم زیم اکادو زیم اخفیها چه پٹ ساتم دا نو دې قیامت
specific day, month او year دا مې هیڅ چاته نه دی ورکړی. دا مې هیڅ چاته نه دی ورکړی. سورہ لقمان یا سورہ النازعات، سورہ النازعات د 13 پارې دویم سورت. پیدا رکھو آیت نمبر 2 590 لسکم شپک سو پیدا رکھو. یسألونکا او پیغمبر دا خلق تپوس کئی تانا غنسات دا قیامت متعلق ایان مرساہا. اس مرسا ما تا وګورئ، مرسا ارسا وای دیتا چې د جهاز او د شپ اینکر اوچت کې ودې روان شي، دته وای ارسا. چې شپ کله اینکر اوچت کی نلسی روان شي، لنګرونه اوچت کی نو دې روان شي. صحیح. نو دې دا کافران دا روان خلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خبرم کوله، نو په خبرو کې پشموز وي، مسخره به کوله. سره کوله مسخره. نو ورته الله تعالی وی دا کافران تانه تاسو کې وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا قیامت بلنګرونه کله او چته چې روان شي، یې مسخره کوله. یعنی دې ته تلنګران راځي چې لا تر اوسه راځي ته خو بار بار مونږ تیار راکې چې قیامت براشي او احتساب به مو کیږي او اکاونټیبلټي مو کیږي. دې لنګران راځي اسی ډیر روان خلک. یسألونک عن الساعة ایان مرساها. چې کله د ریلیز ده، چې کله ده ریلیز ده، اله کېدل ده، پرانسته کېدل ده. نو الله تعالی وایي پیغمبر دا ستا سبجیکټ دی، دا قیامت ټایم، قیامت تا سبجیکټ دی، خو دې ټایم دا سبجیکټ نه دی، دا ستا موضوع نه ده. فیما انت من ذکرها. تو پسشی کے دے قیامت دا ذکر پاوالا دا ٹائم پا حوالہ باندے. فیما انت that's not your subject. what you have to do. فیما انت mean what you have to do. ساور سر سکار دے. الى ربک منتہا. پروردگار ساتا منتہا دا علم دا ٹائم دا قیامت دا. انما خبر دادا انتا تو اس سے اللہ تعالیٰ ہوئی چی فیما انت من ذکراہا you have nothing to do with. ستادی سا سکا نشتا. نو کدا خبر ہم دقا دے پر خود با نو مشرکین مکہ اغی خوم لگیو دے پیغمبر خلاف کو بیچر کا لفظ پیدا کو چتا پا خبر داوی دی دا اول تاز لکے. نو صدا خبر دا پر خود با نیکسٹ ٹائم پیغمبر علیہ السلام دا قیامت پس کے تا تا خو اللہ ویری جتنے سا سکارت دے تی بیا سرا ذکر کے. نو ندی وجہ اللہ تعالیٰ ہوئی نا I am talking about and speaking about a specific time. زه د وخت خبره کوم چې وخت سره ستا تعلق نشته. هر چې دا موجوده فی نفسي د قیامت یاره دا ستا موجوده، د قیامت یاره ورکول دا ستا موجوده. انما خبر دادا انت منذر چې ته یاره ورکوونکی من هغه چاته یخشاها چې غیریږي دې قیامت ته کأنهم یوم یرونها پاغه ورځ چې دوی دا قیامت ویني کأنهم لم یلبثوا الا غشیة او ضحاها. نو دی به دومره هیبت زده شي چې خپل میموري بلاس کی، یاداش به ختم شي. دی به خپل یاداش باندې زور کوي چې مونږ دنیا کې یا قبر کې څومره وخت تیر کړی دی. نو څوک به وایي یو سحر مو تیر کړی دی، څوک به یو بیګا مو تیر کړی دی، یو ایونینګ یا یو مارنینګ. حالانکه په زرګونه کاله مې تیر کړي په دې قبرو کې میموري لاس کړی ده. د څه د وجې؟ د هیبت د وجې. د څه د وجې؟ یاداش ضایع شوي دي. د څه د وجې؟ نو گویا الله تعالی په دې یو جمله کې ضمن د آخرت د عظمت تذکره ورته وکړه چې دا ګور دومره لوی هیبت زده شی دی چې تا ته به دا هم پته نه چې ما دنیا کې یا قبر کې څومره ټایم تیر کړی دی. واپس خپل سبق. زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه چې قرآنی آیتونه به دغسې یو بل سره ولګول بهترین طریقې سره، وی داسې قرآن به ورته ووایي چې ایمان به یې تازه شي.
वाक़िम الصلاة لذکر ان الساعة یقینا قیامت کا دو پیا یمز چې پوشیده بساتم دا سورہ لقمان. بالکل آخری آیت تلس آیت نمبر 3 ان اللہ عنده علم الساعة ادام کو یقینا اللہ قد علم قیامت شکل برازی. ان اللہ عنده علم الساعة یقینا اللہ قد علم قیامت شکل برازی. اچھاتے نہ لکھولے دا یو وینزل غیثا دغ اللہ ایدے چھ باران ورئی بغیر دا اللہ نا بل سو باران نشی ورولے. ویعلم ما فی الارحام او دا اللہ تعالیٰ پوئیگی ما پا آغا میٹیریلز باندے. دا اس دا گرامر خبر دا گرامر کی اسم موصول عربی گرامر کی ہوشیوی اسم موصول. اگر اسم موصول دو قسم ہے یو توی موصول عام بل توی موصول خاص. ہر چی موصول خاص بھی دا دا انسان دا پارز استعمالی گی. ہر چی موصول عام بھی دا جنرل استعمالی گی. اور موصول عام دا دو لفظی پا گرامر کی یو ما لکہ دلتا رہا ویعلم ما فی الارحام او بل دے من. ہر چی من دے نو اگین بیا اگر دا انسان دا پارا استعمالی گی. او ہر چی دا ما دا نو دا ما دا غیر ضروری وقت پارا استعمالی گی. دا ما موصولہ دا استعمالی گی سر پارا دا نان لیونگ انٹیٹی دا پارا. دا لیونگ دا پارا نا سر پارا نان لیونگ انٹیٹی دا پارا غیر ضروری روح. نو غیر ضروری روح پا دیوون کی دننا زائگوٹ دے پا دیوون کی دننا لیش دے او پا دیوون کی دننا غم دے. دا مور رحم کی دننا زائگوٹ دے سلوے خردے نطفہ امشاد چے ورطا قرآن کریم ہوئی یا لیش دے علاقہ ہوئی ورطا قرآن سوئی ورطا علاقہ او یا غم دے مزغہ ہوئی ورطا قرآن لوتڑا مزغہ ہوئی ورطا قرآن. نو سو پورے چه دا دغه میټیریل شکل کې پروتي نو الله نه علاوه اچھا ته پته نه چې it would be transformed later on naturally to male or to female. چې دا به الګ ته ټرانسفارم کیږي او که جنې ته به ټرانسفارم کیږي. صحیح. نو سیف الله خان باندې په څوک اعتراض کوي چې اوس موږ ایکس رے کیدو نو پته ولګي چې الګ دی او که جنې ده. او قرآن خدا موږ قرآن خدا څنګه دی پدې قرآن خو اعتراض علی واردو چې قرآن کریم لفظ من ویلې من نه ویلې څه ویلې ما ویلې هغه چې تاسو په پوره ډول چې نه دي نه شي ایسو نه استری ته له ګوري چې دا پورا مکمل شي او تاسو فیلډ او هم د چې پاکن په نظر راځي بعض اوقات دی وی الګ ته جنې پیدا شي. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ تعالیٰ پوئےگی پاغا میٹیریلز بانے پاغا موادو چھ پرحم کے پراتی دی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ان معلومیگی سیو نفستا یقیناً ماذا تکسب غدا چھ سبابا سکار کوما سبابا نسڑے ما ختن پلیننگو کی سبابا دا کار کوم آلا فسرن دسپے صدا سے عارف پیخشی چلو ٹوڑا منصوبہ پلین ختم شي. الله ته پته چې دا کار وکړي نه دیو جل الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. د هیڅ شی متعلق with surety دا مو وای سبب دا کار کوم نه چې دا څه وای نو سره وای ان شاء الله کله خدای خوښ شي نو الله به توفیق درکړي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نپوئیږي اس نفس چې سبا کوي دې یقینا سبا. وما تدري نفس
انا پوئیگی اس یو نفس بے ای ارزن تموز چه پکم از مکبان بدے مئیگی ان اللہ یقین اللہ تعالی علیم علم لرون کے دے خبیر خبر لرون کے دے علم لرون کے دے what is there in existence چې څه شی موجود دی دا غي متعلق علم چا ده الله تعالی خبیر دی what will exist in future چې سبب سکیږي بلل بسکیږي کال بعد بسکیږي سل کال بعد بسکیږي یو بلین سال بعد بسکیږي واپس پر سبق ان الساعه یقینا قیامت آتیتن راتن کے دے اکادو فیا یمز چے پوشید بساتم دا لتجزا کل نفس دا دے دا پارا چے بدلور کیسی اریو نفس دا بما تسعا پا آغا شیبانے چے کم دے کوشش کئی سعی مانا ایفرٹ کوشش چے دا کم کوشش کردے نو دا چا کوششونا پا خیر کی او دا چا کوششونا پا شر کی وینا دا چا ټول خلق سهار وخت دونه وای کنه وای سهار وخت دو نو د دې لپاره چې د بوډا مور پلار خدمتو کې دغه پیسو باندې د خپل اولاد تربیت وکړي اسو دې لپاره چې لاس ویګاس ته لاړ شي څوک ته غوډو دې لپاره چې څوک لاس ویګاس ته او د شپیم خلق دونه وای نو څوک جاب نزي څوک غلو په روان دي څوک جاب نزي څوک غلو په روان دي په دې روډ خلق روان دي څوک مسجد ته راځي مونږ کی څوک بار روان دي سوک سکے بات روان دی غالباً دا حافظ شیر دی کہ علی الصباح کو مردم بروئے کار روان جملہ خانا سوئی علی الصباح کو مردم بروئے کار روان وقتی سہر چی خلق کلک کار طرف تروانی علی الصباح کو مردم بروئے کار روان بلا کشان محبت بکوئے یار روان خواهوی سوک چیز عشق بلا والی اگا پا کار بانے اور لگئی اگا سار وقتی اگا منڈی وی خود محبوب اسی تغیر نوے خود بدے کار لنچی و نظر ہوئی ہوئی نا ناگوی منڈی طول ہوئی خود کار پسے منڈ ہوئی سوک لگیا رہے محبوبی و نظاری پسے منڈ ہوئی علی الصباح کی مردم برو یا کار روان بلا کشان محبت بکو حافظ دیر بنا سڑے حافظ سو لسان الغیب ہوتا چې دا د غیب ژبه ده دا د غیب ژبه ده حافظ شیرازي حافظ شیرازي پرون ولا الشعر پر ارفع کشول او ارفع کشول شي نه نشم پرون ما یو شعر وکړم هغه د شعر یو وایي صفحه بطور ضرب المثل ډیره مشهور ده خدا دې اسره کې حافظ شعر او دویم مصری ډیرو کوم خلکو ته یاد ده دویم مصری ډیر فرق نوې چې بفروغ چیر زلفت بفروغ چیر زلفت ہم شب زند رہے دل د شپې د زلفو په توروالي او د مخ په سپینوالي چې دا زلفې د اعلی درجې توري دي او مخې د اعلی درجې سپین د فروغ دی ته وایي بفروغ چیر زلفت ہم شب زند رہے دل هغه وایي اوس تشبیه ورکړی ده چې دا زلفې توره شپه ده دا مخې تک سپین لایټ دی دا چراغ دی بفروغ چیر زلفت ہم شب زند رہے دل ټوله شپه زما دا محبوب لګیایي د زړه لارې شو کوي څه کوي رابن کوي څه کوي رابرز دی ډاکو دی دا شپه ورسره خپله ده روشنائی ورسره خپله ده صحیح زما د زړه لارې شو کوي زما د زړه بفروغ چیر زلفت ہم شب زند رہے دل چی دلا ورست دز دے بک بکف چراغ دارد چی دلا ورست دز دے کہ بکف چراغ وی سزل ورفل دے چی روان غلا پسی دے و چراغ پلاس روان دے حالانکہ غلاگر کو غلا پسی پیار کی گئی دیکھو رواز پاکی یہ بلاس بید الحافظ با دی تشبیحات و استعارات کے فنگور شاعران ډېر بلاګان زمونږ د کلي یو شاعر و دی دی مخې ډېر مشهور سړی و تقریبا 500 کالو عمر کې وفات شه او په دې عمر کې هم بدن داسې قوي کړه که یو ځوان سړی به لاس نیسه چاته لاس خلاصولی نه شه
صحیح او ډېر اعلی شاعر او عالم سره ډېر اعلی شعر شاعري وکړي کوله په دې تناظر کې یو خپل رباعي ویلې و ما خو دلته زموږ یو څو پښتو په تاسو کوم پوهیږي وې پچل چل کی دی قدم پچل راځي پچل چل کی دی قدم پچل راځي په خرام ناز د خارو په پل راځي خارو یو مرغه ده مې نه کړو په خرام ناز د خارو په پل راځي او چې چپه د باد پر راشي ناګهانا د هوا چې پچې ده وختې په مخ راشي چې چپه د باد پر راشي ناګهانا خوځوي سر چې مخلول راځي خوځوي سر چې مخله ور راځي ها او هغه کې دغه حافظ په شان شعر ویل چې غلاګر چغلا کوي په پټه ګرځي ذوالفقار زما مقصد دا شعر چې غلاګر چغلا کوي په پټه ګرځي او د زړګي غلالا جوبن کې غل راځي د زړګي غلالا جوبن کې غل راځي او اخر کې وي مرضی دې هر سوای امیرا نه زمو عشق مریض هر څه دې اسباب کیږي نه لګیای چې مرضی د عشق هر سوای امیرا د ناجوړه زرند خلیل دل راز زرند چې ځای کار نه کوي نو بیا خلیل سره دل راځي وړه نه کوي نه کوي دا عشق مریض چې د خلیل هم دل را رواني اعتراف مناسب نه دی مرضی د عشق هر سوای امیرا د ناجوړه زرند خلیل دل راز تاړې بلاګان نگاه کې د نارنج ګل ترڅ کې نه مشاعره کې نو د شاګان د شاعران هم د غلط نه اخلاص اخون په کوم بیان کړي او شعر بیان کړي او هغه ته ټول خبره په شروع کې د دغه کوله د ګورنمنت د ځای ته جوړ کړی و شاعران ته څه شنو مستر ښکارا کوي بل شروع اشارات ته کوم دي شروع کړی دي اخو وایره ان الساعه آتیه یقینا قیامت راتن کے دے کا دو پیا یم سچ پٹ ساتم دے رانے تجدا دادے د پاچ بدور کشیم لمسنا بما تسعى پاشے چ دے کم سائے فلا يصدنك عنها فلا يصدنك تابعان لئی تابعون کر ضیحنا دے دعوتنا من آسو لا یؤمن بیا چی ایمان نساتی قیامت باندے اس کے خلق پر قیامت ایمان نساتی نو پیغمبر تا اللہ تعالی تبا دا موضوع برے دے چی خلق انمان فلا یصدنک عنها دی موضوع تا دا خلق کفر دی تا دی موضوع ناڑی تا خستا سبجیکٹ دے دلی تذکرہ بچے فلا یصدنک پس ندی علی تعالی غنها دے قیامت دا موضوع من آغسوک لا یؤمن بیا چی ایمان نلری پدے قیامت باندے واتبا ہواو افالو کرے دا اتباع کرے دا خواہش بل فتر دا اس اللہ تعالیٰ وی چکہ دا موضوع دی پر خدا ہر سوک چک پلا ذمہ داری نے پورا کئی حلاکی بھی فتر دا تبا حلاک شی کدا موضوع دی پر خدا تبا حلاک شی means you are not fulfilling your duties and obligation تا چی کم ذمہ داری دا تاغا نہ پورا کئی نوزدان مینس کی پیغمبر علیہ السلام تا کھرے جوڑ کرو چی تب لگیا ہے پلا خبری سر با ٹنگ ولاڑے سنگ با ٹنگ ولاڑے دا موسیٰ دا واقع وقت دیر پارا کہ موسیٰ تا ور علیہ السلام اب مشکل کے نو سمر لوئی جابر کافر حکمران سر مقابلہ ہوا صحیح اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ان دفعہ سے مقابلہ بکے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ اس موسیٰ علیہ السلام کہا اور تلاڑو نو دیکھو لاڑو اور پسے دیکھا تلاڑ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ دا سجی پدی شلاس دا کی رائٹ ہینڈ کی او موسیٰ تعالی دووے ہی حسائے دا زما لکڑا دا زما سٹک دے دا زما لکڑا دا سٹک میں دے اتوکو علیہا پدے بانزو تکے کہوں اتوکو علیہا لیننگ آنیت زور بھی کہوں چیزوں میں لاربان
یا چرته ولې باندې ټوپ وه نو سړي سره لکړی هغه لکړه پورې غاړه ولګېد نو په زورو کې نور دنګ اتوکل علیها واهش بها ارازن ومورا سندم پدې باندې علا غنمی پاګړو بزو کولو باندې پلیم زو ګورتا پدې باندې سره سندم بلګونه پانی وليفيها زمال پار پدې رکړه کې معارب او منفعتنا او فائدې دي اخرى نورې دا ملټي پرپس ټیک دی او موسی علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې موسی علیہ السلام یو لوی تقریر شروع کړ نو سپیچ ذکر شروع کړ چې اوس هغه طرف ته आवाज شو چې الله یم صحیح نو چې ورته دا الله کوي نو که موسی علیہ السلام ویلې چې دا نه کړه نو بس الله تعالی سوال جواب وشو سوال نو الله وایي نو موسی علیہ السلام ته خو یې محبوب ملا شو هغه دا مجلس دور ورځ ته ختمو هغه راشه وګړي کا څوکا دا خو د عشق مسله وا د محبت مسله وا انا پښتو شاعر ویلي دي وې چې د جمی ډیرا اوږد شپوي خو چې دوه ماین پکې یو ځای شي لنډ شي څه کوي غواړي دا نورو وګد شي صحیح شو نو دا خو موسی علیہ السلام چې دا الله نو سره زوره د خبره ختموله چې دا ویل چې زما لا کړه نو بس خبره ختمه نه هغه د صبر وې دا زما لا کړه دا چې پلار زم دی باندې ټیک لګو ګډ بيزو ته پانی را څنډ او کله په صادر واچوم ځان ته سورې په لکه تقریر شروع کړ ټول نیمه غنټه تقریر وکړ دا مجلس ختم نشي دا مجلس ختم نشي وليفي معارب اخرى او زما د پارا پدې کې معارب منفعتونه دي نور قال الله تعالی ورته دغه خودي زردي لکړ یو بل کرشمه درخیم دې یو بل برکت درخیم قال الله تعالی او القيا دار داوکا پزمکا او موسی دا ورغو پزمکا فالقا موسی علیہ السلام دا ورغو پزمکا فایزایان ناسا پا سڑلی یادا لکڑا حیتن یومارو تسرا منڈی والے بس چې څنګه ګراوند ټچ کړ یو پیتان ته جوړ شو ازدها قران کریم پر ځای فرمایي فاذا هي ثعبان مبين ثعبان وای پیتان ته ازدها لو یبلا انا لکڑا ابن عباس وی پیغمبر علیہ السلام ته کړه غل کې اصبعي بس لکڑا دمر تک ولا کده نارمل انسان دا وړګو ته څومره تک وی صحیح و چې څنګه به ګراوند ټچ کړ نو له پیتان به جوړ شو الله مساینه تم کړی چې فرعون مخه ته کله ور ارتاو صحیح نو لوی پیغام بشه او بس ورته سره خپل خپل واده کړه نو خپل به واده کړه نو د لاندې ځما دا په ځمکه پرته وا دا بر ځما به چتولا ارصاد پینټا په اثر د کې صدا کړه صحیح او هغه 70 یارد هغه کې سره چتو د فرعون 70 یارد کې سره چتو مټي سټوري بیٹه او یا غزا نو مټي سټوري بیلډینګ وو نو دا څه به دا الزام وشو دا آل ته کې ولا نو فرعون په هیبت سره وې دا چې ستاره کله ټول بیلډینګ وخوري صحیح نو بس هغه بدن نه منډه کړو خدای ته وویل چې دا شی ونیسه موسی علیه السلام ته نه وې دا شی ونیسه وخت ته بار مرګ ته او نه نه دا دروځم دا شی ونیسه انا خبره کوم در سره صحیح خوص اجدها تاسو کتلې ده اجدها د دې خو په سار او څومره پويږي ډیر سات بعد تاسو پته ولګي په پیټه کې پروتي ولې ډېرې چې اوسه صاحب واسطه او که پس ما کړي واچو نو تاسو دا تر دې دروازې مخې ته اوس پرې دا سبا چې به سبق راځي زما په خیال دا ته لکه دې بیریر پته دې یاد کړه قرار په نه دی نشي خو الله تعالی دریم ځای سورہ القصص ذکر کوي انها جان چې دا پیتان خو د معجزې او دې په داسې تیز غلېده یو ورکوټه مار دې موږ ته پیلې مار وایي چمچلې موږ ورته چمچمار وایي دا چمچمار پر سترګې نه پېږي دا نو روشي ده نو زموږ په وطن کې مشهور دی د ځمکه لار ورکوي ساده وطن کې څه کوي چې وایي ځمکه لار ورکوي په دومره سپیډ دی چې مسجد ته نه ځم پناش الله تعالی فرمایي کانها جان حرکت دومره تیز لکه چمچمار وګو پیتان حرکت دومره تیز لکه چمچمار
قال اوی اللہ تعالی خذها داونسا ولا تخف. لکه موسی علیہ السلام په څنګه دا پته جو موسی علیہ السلام کوم انسان هغه باندې مې بتاوي چې د سارا خلا او بس زه لاړم بلې دنیا ته څه شوم بلې دنیا ته. نو موسی علیہ السلام دا راون چې مخه وګرځو مخه کوله چې خدای دا الله کړه والله سره وینه انا مخش ایونس. قال اوی اللہ تعالی خذها دامار نسا ولا تخف یریگما سنعیدها من بدال کر واپس کو سیرتها الاولا اغفر وادنی کیفیتا. وچه تو اللہ سور واچه نو بس موسی علیہ السلام وسی شاته خدای ولاړو شاته خدای ولاړو الله ته ویني سا نو بس موسی علیہ السلام بغیر د خوف او د سیره په دې دوړو زامو کې الله سور ته دا ضرورت دی الله کړه سنعيدها سيرتها الاولى وړاندې کیفیت ته واپس کړه یې الله کړه بش سرګ بش. وضمم یدکا رایو زیکا دالات بلدی الى جناحکا اڑخ بلتا. وضمم يدك الى جناحك دوی ځای فرمایي دی وادخل يدك في جيبك چې دا لاس په غریبان نه باسا لاس څوک په غریبان نه باسا. وضمم یدکا الى جناحکا رایو زیکا دالات بلدی. دغه خو دغه څه کنټرډکشن نشته یعنی دا څه بیا راځي یو ځای وضمم یدک الى جناحک دا خپل لاس دی د بدن داخلي سي سره ټچ کا غریبان کې دن یو ځای تخرج بیضاء راو بزیده شائننگ و پرکیدون کے تکسپین بھئی تخرج بیضاء من غیر سوئن خدا با سوئی بتا ذکر یو بیماری دا سرمن چی سپینی دی پیس برس ہوئی ہوتا ہے برس مطلب کہ انگریزی کی سمانا لفظ ہوئی ہوتا ہے anyhow تقبو و تسپین کے بدل ہوئی تخرج بیضاء راو بزیدے تسپین من غیر سوء خدا بغیر دمرزنا داو بیماری نہیں دے بشائن ان کئی لکرن اور پشان آیتا اخرى وحیثیت دیو دین موجزی لنوریکا دا دید پانچ موخوتاتا من آیاتنا الکبرى موجزات پل او نشانیر پل غٹ غٹے من آیاتنا الکبرى چتا تا غٹے نو اس مفسرین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ورطوئے کہ دا دید پر اتنا مطمئن شے دا دید پر اتنا مطمئن شے چستا شاعت اسپریچول قوت تے یا تاثر یو روحانی قوت تے ذکر ہو دے دمرا لکاری نا دمرا غٹ پیتان جو شو ستا پلاس اگر شائننگ شو نردے پس منظر کی بتاتا ہو من آیاتنا الکبرى یو فل عظیم نشانی او آغا عظیم نشانی دا فرعون دا حکومت خاتمہ او دا فرعون سرد قوم غرق دلی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللهم ربنا حمنا بالقرآن زين الله وذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسبحانه وتعالى وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اشتياق آذان